وخت به راځي ما به هم ښه کړي خدای بیا به دا ټول بازار په جیب کې ګرځوم. استاد په سکول کې یو ماشوم راپاڅه ویلي بچیه پلار دې څه کار کوي. ماشوم څه ډېر په غریب نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل، سترګې یې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماغه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې، د تږې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی یې راکاږي. بیا یې کیسه ورپسې داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم، په دې بسته کې د پالشو ډبې، زړه کپړه او یو زوړ برش کېده. مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم، مور مې سړي په غریب نیولي انداز وایي بچیه ځه الله دې مړ شي. د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره سره د برش او د پالشه کېنم. بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کوم چې چانه لس غواړم 15 راکوي او که 15 وغواړم بیا نه راکوي. استاد ړانده مې ورته ځکه وویل ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي، په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي، په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي. زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم، خو په دې ښار کې انسان بلکل نشته. دلته د زړه خاوندان بلکل نشته او دلته په چا کې ایمان بلکل نشته. دلته په سترګو کې نظر هم نشته، دلته زما غوندې نهر هم نشته. ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټلی یې ووهله. ماشوم پر مخ دواړه لاسونه راښکل، خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې. خو په تلو تلو کې استاد یې ته ویل بې ادبي مه خو پنیر وایي چې د لوږې مرمه نن سوال د چا نه څه له وکړم، ویزه قاغه راکړي نشه ورپسې خپله